13 ورځ کوزدیر تازهګرام کې د هوورډ سکول اینډ کالج د افتتاح په موقع د خوندور پروګرام اهتمام شوی و چې صدارت یې مشهور ماهر تعلیم د ګورنمنت ډیګري کالج سابقه پرنسپل جناب فضل محمود صاحب کوو او د ګورنمنت ډیګري کالج ګل آباد پرنسپل جناب ریحان شاه صاحب د پروګرام مهمان خصوصي وو د پروګرام باقاعده آغاز د تلاوت کلام پاک نو شو بیا د هوورډ سکول اینډ کالج ډایریکټر جناب عبدالقیوم صاحب د راغلو ټولو میلمنو شکریا ادا کړه او د ادارې د اغراض او مقاصد نه خلک خبر کړل هغه وی چې دا اداره په کمرشل بنیاد نه ده بلکې زمون خواهش ته چې د معیار او مقدار په حواله د یوې کامیاب ادارې تابع وکړو د ډایریکټر صاحب د خبرو نورسته جناب پروفیسور فضل محمود صاحب په خپل تفصیلی خبرو کې د تعلیم په اهمیت ډیر په ښه انداز بحث وکړو هغه زیاته کړه چې ان شاء الله زما یقین دی چې دا اداره به د اس پی اف سواد په شان نوم پیدا کوي د پروګرام مهمان خصوصي جناب ریحان شاه صاحب د هوورډ کالج د انتظامیې د کار او زیارت ستاینه وکړه سماجی ورکر علي بخرور د هوورډ کالج په پرانیسته ډېر خوشحالي اظهار وکړو او ټول سټاف له مبارکي ورکړه د پروګرام اعزازي میلمه د بټخیل کالج په خواني پرنسپل جناب پروفیسور شریف الله صاحب وی چې ان شاء الله زما امید ده چې د دې ادارې نه فارغیدونکو طالب علمان به ډېر ښه مسلمانان وي او دا به د دې کالج د انتظامیې دینی او دنیوي کامیابی وي د پروګرام اختتام د جناب قاری ساجد شاه صاحب په دعا سره وشو الخیام نیوز تازهګرام کوزدیر